الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام
الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې درود و سلام نه بعد زما معزز و محترم دا الله رب العالمین فضل او احسان دے چې رب العالمین موږ د دنیا کې پیدا کړیو زموږ د پیدایش مقصد هغه مهمل بیکاره او عبث نو بلکې رب العالمین چې کوم مقصد د پاره موږ د دنیا ته را لېږلیو هغه مقصد الله رب العالمین موږ ته خپل بیان کړی دی او د هغې د بیانولو دپاره د آدم علیه السلام نه نیولې تر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې رب العالمین موږ ته انبیاء کرام راولېږل دی انبیاء موږ ته د رب العالمین دا ذمہ داری د رب العالمین دا ډیوټي موږ ته من او عن رسولې ده ځکه د حجۃ الوداع په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله خپل خطبه بیان کړه آخره کې بیا دا خبره وکړه چې اے صحابه ما تاسو ته د الله رب العالمین دین د الله رب العالمین شریعت در رسولې ده کنه صحابه کرامو په یک आवाज باندې ویل چې او اے د الله رسول ته د پیغام الله رب العالمین دین دا مونږ ته رسولې ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې درې ځل دا اعلان وکړ چې اللهم فاشهد اے الله ته گواه اوسه په دې خبره باندې چې ستا دین ستا شریعت دا ما دې امت ته ورسولو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دنیا نه رخصت شو او لاړو نو د هغې نه وروستو صحابه کرام دا داسې خلکو چې مونږ ته دا دین من او عن را رسولی دی زما محترمو ځکه دا د محرم میاشت ده په دې محرم میاشت کې د صحابه کرامو پسې بد رد او د صحابه کرامو هتک دا زما محترمو بیانېږي ځکه داسې خلک په دې دنیا کې رب العالمین پیدا کړی دي چې هغه دي صحابه پسې بد رد وای او زمون کار دا د زما محترمو چې مونږه د هغه خبره دفاع وکړو که دفاع نشو کولای نو رب العالمین مونږ ته یو داسې هتیار را کړی دی داسې یو آله مونږ له را کړې ده چې هغه مونږ استعمال کو د الله رب العالمین د غصې نه او د الله رب العالمین د قهر نه بچ کېږو ولې چې کوم یو انسان چاته محبوب وي دا د دنیا یو قانون دی دنیا یو رواج دی چې د چاته کوم کس محبوب وي هغه انسان د هغې په باره کې نه څه خبره اوري او نه د هغې څه غلطي ویني
بلکې کوم انسان چې د هغې سپکاوی او هتک بیانوي دغه انسان چې دی نو هغې سره دشمني کوي، د هغې سره چې دی نو داسې کار کوي چې هغه نه کولو والا زما محترمو. ځکه الله رب العالمین هم چې کله د هغې د پیغمبر د ملګرو هتک او سپکاوی څوک بیانوي نو الله رب العالمین په دې خبره باندې ناراضه کیږي، رب العالمین په دې خبره باندې خفه کیږي او الله رب العالمین د دا شی ناګوار ګرځېږي زما محترمو. خو که چېرته مونږ دفاع نشو کولی، د هغې په حق کې خبره نشو کولی، نو مونږ ته الله رب العالمین داسې یو کار راسپارلی دی چې هغه دعا ده. هغه دعا مونږ د دې خلکو په باره کې کولی شو چې الله څوک چې زمونږ د پیغمبر د اصحابو او د هغې نه وروسته چې کوم تابعین دي د هغو سپکاوی او د هغو هتک بیانوي، الله ته یې نیست و نابود کړي، الله ته د دې راتلونکي نسل لپاره هغه عبرت نشان وګرځي. دومره دعا خو زما محترمو کولی شو. که سبا مونږ د رب العالمین تپوس وکړي چې انسانه پرون په دنیا کې زما د دې صحابو د دې تابعینو سپکاوی او هتک بیانېدلو تا څه کړي؟ مونږ به ورته څه وایو؟ ای الله وس مې نو، طاقت مې نو. الله رب العالمین به فرمایي چې تا له ولې ما د دعا آله نه وه درکړې چې تا دا دعا استعماله کړې وې او په دې دعا باندې تا چې کوم دی نو د دیو مقابله کړې وې، د دیو چې کوم دی مخنیوی دې کړی وې. زما محترمو چې کله مونږ د دې دعا نه هم رسو شو، د دې دعا د نه کولو نه هم ځان لرې کو، نو زما محترمو بیا د الله رب العالمین د عذاب او د الله رب العالمین د قهر مستحق ګرځېږو. د الله رب العالمین د قهر او د الله رب العالمین د غضب مستحق ګرځېږو. زما محترمو پکار دا دی چې کم از کم مونږ په دې خبره باندې ځان پوه کو چې دا صحابه زمونږ د دین ستنې دي. ځکه الله رب العالمین مونږ ته دغه خبره فرمایلې ده فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اے انسانانو، اے د رسول الله صلی الله علیه وسلم امته، که چېرته تاسو د دې صحابو په دې نقش قدم باندې روان شئ، د دې اسلافو د دې تابعینو په نقش قدم باندې روان شئ، نو فقد اهتدوا، تاسو به د هدایت مونده کوئ، تاسو به سمه لار مونده کوئ. دغه سمه لار چې شی د زما محترمو دا د دین او دا د شریعت او دا د قرآن لار د زما محترمو. که نه نو دا کار بیا مونږ نه هغه نه کېږي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته د محرم په دې میاشت کې داسې کارونه راښودلي دي چې هغه مونږ وکړو نو زمونږ په هغې باندې ګناهونه هم معاف کېږي. مونږ ته الله رب العالمین د هغې اجر او ثواب ډبل او دوچنده راکوي. هغه څه شی دی چې د عاشورې په ورځ باندې روژه نیول او دا اشهر الحرم میاشت ده، په دې اشهر الحرم میاشت کې عبادات کول، ذکر اذکار کول، د قرآن کریم تلاوت کول، دا چې دی نو ډبل اجر او ثواب الله رب العالمین مونږ ته راکوي. لیکن افسوس او د خفګان مقام دلته دا دی چې مونږ خپله یو هغه خلک دي چې هغه د شیعاګان ویل کېږي د صحابه کرامو پسې هتک او سپکاوی بیانې، هغه خو پرېږده. ما او تا مسلمانان چې یو مونږ هم لګیا یو د دې صحابه کرامو ته او د دې تابعینو سپکاوی بیانو. لکه تاسو وګورئ دې محرم میاشت کې او د دې نه علاوه مونږ دا خبره کنزل ګرځولې ده چې یزید د هغې په باره کې سپکاوی کوو، د هغې په باره کې چې کوم دی نو بد رد وایو، حالانکه مونږ د تاریخ نه خبر نه یو، د تاریخ اوراق مونږ لټولي نه دي، تاریخ مونږ لوستی نه دی، او بیا هم چې دی نو مونږ د ځان نه چې دی نو بد رد او سپکاوی مونږ بیانو. دغه بد رد او دغه سپکاوی زمونږ دپاره د عذاب او د جهنم د تګ د ذریعه ګرځېږي. مونږ خبر نه یو، شیطان په مونږ باندې خپل هره حربه استعمالوي، شیطان لګیا دی مونږ بوزي د جهنم طرف ته. ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. دا شیطان ستاسو دشمن دی، په دشمنۍ ونیسئ.
یو انسان چې دشمن دی نو دا ولې مونږ ګمراه کوي ولې مونږ چې کوم دی نو دغه کوي الله فرمایي چې انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير د دې استاد سره کار نشته دی د دې تاسو ملګرتیا نشته دی بلکې دا خبره وایي چې کچرته زه په جهنم کې سوځېږم نو ته هم ما سره په جهنم کې وسوځېږه مین مقصد د شیطان دا دی اوس راځي دې خبره ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته دا خبره وفرمایله چې انسانانو دې صحابه پسې بد رد مه وایئ ولې کچرته تاسو د احد د غر عمره سل زر هم د الله رب العالمین په لار کې خرج کړئ د دې صحابه هغه نیموالی ته هم نشي رسېدلی دومره لوی عظمت او دومره لوی مقام والا خلق دي دا صحابه د الله رب العالمین او د پیغمبر په نیز باندې او د دې نه بعد چې کوم تابعین راغلي دي هغه تابعین هم ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خیر امتی قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نو چې څنګه صحابه عزت والا شرف والا خلق دي دغه شان دي دا تابعین او دا تبع تابعین هم ولی حدیث کې راځي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دي صحابو نه بعد چې کوم خلق را روان دي تابعین بیا دا غین رسو چې کوم خلق را روان دي تبع تابعین مونږ څه کوو مونږ د دې خلکو سره ملګرتیا کوو او دې تابعین او د دې تبع تابعین سپکاوی بیانو حالان کې تاسو وګورئ دا یزید څوک دا د معاویه رضی الله عنه زوی او چې کوم یو انسان یو صحابي د ایمان په حالت کې وګوري هغه څه ګرځيږي دا تعریف تاسو وګورئ هغه تابعی ګرځيږي کوم سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي د ایمان په حالت کې د هغه څه ګرځيږي صحابي ګرځيږي او بیا د داسې اسلافو د پاره زمون پیغمبر دعا کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په امت کې اولنې ډله داسې ده چې هغه د بحر په دغه باندې ما جنگيږي د قسطنطنیه د قیصر په لار باندې هغه کلی باندې چې کوم بحر دی په هغه باندې په جنگيږي پیغمبر یو حدیث کې فرمایي چې اوجبو دي خلقو د پاره جنت واجب شوی دی په بل روایت کې راځي چې مغفور لهم دا د کتاب المغازی د صحیح بخاری روایت ته اسما محترمو څه په دې کې شک هم نشته چې سند به ضعیف نه امام بخاری رحمه الله دغه روایت راوړی دی د تاریخ اوراق وګورو تاریخ مونږ واړو راوړو د دې روایت کوونکې هغه څوک ام حرام بن ملحان رضی الله عنه دغه سره دا د هغې روایت کوونکي وو سمدستي اواز وکړه چې پیغمبره مالم دعا ووایه چې الله رب العالمین ما د دې ډلې نه وګرځوي هغه ورته تم د دې ډلې نه شوي راځئ تاریخ وګورو تاریخ چې واړو راواړو زما محترمو دا کتابونه وګورو دغه یزید د دې لشکر کمانډر دا د معاویه رضی الله عنه په زمانه کې شوی دا جنگ او د دې کمانډر څوک یزید پیغمبر وته د جنت زیری ورکړی دی پیغمبر وته د بخښنې زیری ورکړی دی ما او تا راپاسېږو د هغې سپکاوی او د هغې هتک بیانو ټیک ده دا خبره به زه وکړم چې د هغې په زمانه کې د حسین رضی الله عنه شهادت شوی دی خو لیکن دا تاریخ نور هم کتل پکار دی د ځان نه دا خبره نه دی بیانول پکار چې داسې کړی دی او دا هغسې کړی دی نه بلکې امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې یزید صرف وړه خبره باندې مونږ ملامتو مونږ قصوروار ګرځو چې هغه څه شی دی کوفه باندې دی بصره باندې والی چې دی نو صحابي نعمان بن بشیر رضی الله عنه هغه ډېر نرم دل یا خیرخوا انسان او عاجز انسانو د یزید څوکړو صرف د هغه لری کو د هغه په ځای باندې عبید الله ابن زیاد هغه مقرر کو بس دومره شانتي وړه غلطي امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې په دې باندې دا یزید مو قصوروار ګرځو نور نه د هغه په قتل کې شریک شوی دی نه چې دینه دا حکم ورکړي چې حسین رضی الله عنه شهید کړي نه دا ویلي چې دا هغه سر کټ کې او مال راوړي دا ټول خبرې ما او تا چې دینو د ځان نه جوړ کړی د زما محترمو سبا چې رب العالمین موږ ته پوښتنه کوي چې انسان ولې دا کار کړو بیا د ولې جواب به ما او تاسو کوو موږ سره شته
نه بیا به دا وایي چې اقول ما یقول الناس الله دې خلکو چې څه ویل ما هغه ویل زه څه خبرو ما چې دا یزید پکې څوک دی او دا صحابي پکې څوک دی او دا تابعي پکې څوک دی او دا تبع تابعي پکې څوک دی چې پته نه درنه ځان دی ولې نه خبرو په دې خو نه خلاصېږي چې خلکو ویل او ما ویل زه څه خبرو ما زه خو امي وم زه خو پلانې وم زه خو اخوا وم زه خو دې خوا وم نه په دې باندې موږ نه خلاصېږو زما محترمو دې خبرې ته سوچ پکار دی دا ډېر د توجه ډېر د دغې خبره ده زما محترمو دې شیعهګانو سره موږ هم په دې کې ملوث یو هغه موږ ملامتو چې شیعه دی پلاني پسې خبرې کوي پلاني پسې خبرې کوي موږ خپل زندګي وګورو خپل ژوند وګورو موږ هم د هغو پسې لګیا یو خبرې کوو زموږ به څه حالت زما محترمو ځکه د یو انسان مرګ او د یو انسان پسې بد رد ویل حدیث کې راځي دا د الله رب العالمین ته ډېر ناخوشګواره ګرځي زما محترمو او موږ په دې خپل ماحول کې دا یزید کنزل ګرځولې ده بد ردم ګرځولې خیرم ګرځولې ده حالانکه کسی کول نه دی پکار زما محترم سوچ پکار ده دې طرف ته توجه پکار ده تر دې پورې خلق په دې خبره کې نه وته دي یو جماعت کې ما د حسین رضی الله عنه د شهادت تذکرہ کوله او دا هغه کې د یزید خامخا ذکر خرازي دغه هغه په هغه وخت کې خلیفہ په دې ډک جماعت کې یو کس را پاسې د ماته په خطبه منځ کې راته ویل چې مولوی صاحب دا د یزید تذکرہ په نور څه وایي بس مونږ ته معلوم دی چې یزید څنګه دی او څنګه نه دی شیطان دومره کار کړی دی دې حق ته مونږ رسولی یو چې مونږ نه د تاریخ نه ځان خبرو او نه چې دی نو د دې خبر نه ځان خبرو چې دا یزید اخر کله څه دی څوک دی دا هغه په اړه کې موږ ته معلومات شته خو بس د خلکو خبرې دی او موږ په او دا صحیح دا خبره بالکل دا ټیک کړ سبب د الله په حضور کې موږ الله له څه جواب ورکو ځکه تابعین پیغمبر وایي چې خیر امتی قرنی زماره ډله چې صحابه پکې موجود دي بیا ثم الذين يلونهم بیا تابعین چې چا صحابي لیدلو دغه یزید صحابي لیدلو معاویه رضی الله عنه لیدلو عبدالرحمن ابن ابي بکر لیدلو عبد الله ابن زبیر لیدلو عبد الله ابن مسعود لیدلو عبد الله ابن عمر لیدلو دا تاریخ اوراق تاسو لټوي تابعین ایمان راوړل دي خو ټیک د غلطي خو د هر چا د کېږي زمانم کېږي تانم کېږي د بلنم کېږي د بلنم کېږي الله رب العالمین بخون کې مهربانه ذات دی توبه چې وباسو مونږ ته بخنه وکړي خدا سپکاوي کول زما محترم دي کې مونږ چې دینو کېږو مونږ چې دینو ګناګاریږو زمونږ چې دینو قبر و لړکېږي زمونږ چې دینو جنت مونږ نه لري کېږي او جهنم ته مونږ نږدې کېږو لږ احتیاط پکار دی لږ سوچ پکار دی زما محترمو کدا سي خبره نه نو الله چې کوم آیات په قران کې نازل کړی دی چې فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ټیک د غلطي کېږي ما تاسو امام ابن تیمیه رحمه الله قول پیش کو چې د قضیه کې مونږ د یزید چې کوم دینو څخه ملامتو ولې هغه داسې والی او گورنر بدلو بس د حسین رضی الله عنه شهادت دغه ژوندۍ ختمول هغه د قضیه پورې و چې داسې حالات پر رب العالمین د هغه مقدر او تقدیر کې لیکلیو یعنی چې کله یزید ته د هغه سر راوړل شو تاسو تاریخ اوراق وګورئ دومره وجړل او دی عبید الله پس دومره سپکې سپورې ویلې او هغه ته دومره خیره او کنځل وته وکړل چې هیڅ حد نشته او چې کوم خلک د حسین رضی الله عنه د خاندان نه پاتې شو تر یو میاشت په د هغه عزت او قدر وکړو بیا په ډېر عزت او مرتبه سره مدینه ته ولېږل نن سبا مونږ ګورو چې چا سره زموږ دښمنی وي مونږ هغه دښمن سره داسې کار کوو مونږ وایو چې الله دې د خاندان نشته نابود کړي دا تباہ او برباد کړي چې کله هغه مړ شي مونږ د هغه سره راوړی شي د هغه خاندان سره مونږ بیا ښېګڼه کوو هغه مونږ بیا په دغه سره نازو هیڅ کله داسې نه کوو زما محترم بلکې هغه لاسه زموږ زړه خو د هغې په مرګ نه یخېږي تر دې پورې چې د هغې خاندان هم ټول نه ختم کړي تر دې پورې زموږ زړه په هغې باندې نه یخېږي دې خبرې ته لږ سوچ پکار دی زما محترم دې خبرې ته لږ توجه پکار ده د علماؤ نه په دې خبره باندې انسان پوهه کول پکار دی
ګنې نو سبا به د الله رب العالمین حضور ته چې لاړ شو څه جواب به ورکړو الله به موږ نه تپوس کوي چې ولې دې دا کار کړو بیا د ولې جواب ما سره شته زما محترمو هېڅکله نشته دی د ولې جواب بیا ما سره نشته زما محترمو پکار دا دی چې تاریخ اوراق مونږ ولټو تاریخ مونږ زده کړو تاریخ چې دی نو مونږ په هغې باندې ځان پوه کړو نو هله به مونږ چې دی نو د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو د هغې د خبرو د هغې د واقعاتو د هغې د کارکردګۍ نه به بیا ځان پوه کړو زما محترمو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې د صحابه او د تابعینو د تبع تابعینو د هغه عزت او د هغه احترام او د هغه د دفاع کولو ماده مونږ پیدا کی کچته مونږ څه خبره نشو کولای صرف دومره ویلې شو چې الله څوک چې د دې اوس پکاوي او هتک بیانې الله ته نشته نابود کی الله ته دسي مصیبت او دسي عذاب کې مبتلا کی چې دا روان نسل د هغه لپاره عبرت پاتې شي الله چې کوم خلق زمونږ د تابعینو په باره کې زمونږ د تبع تابعینو او د اسلاف مبارک سپکاوي کوي دا هغه ته کنزل کوي دا هغه ته بد رد وي الله هغه د دنیا د پاره نشته نابود او د عبرت مقام وګرځي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زما محترمو الله رب العالمین چې موږ د دنیا کې پیدا کړیو نو زموږ د پیدایش مقصد عبادت هم ده او د دې اسلاف او د دې صحابه پر نقش قدم باندې تک ده چې دا عبادت به موږ څنګه کوو موږ ته دا دین څنګه را رسیدلې ده الټم موږ ته چې دین را رسولې ده موږ ته چې خېګړه کړې ده موږ د هغه د دین را رسولو والا ته د هغه خېګړې کولو والا ته بد رد او کنسل کوو د شیطان وسوسه ده د شیطان حربه ده چې په موږ باندې استعمالي او موږ د هغه په شک پنځ کې نه نوځو ګنې نو سبا به الله له څه جواب ورکو الله رب العالمین چې موږ ته پوس کوي موږ هغه ته څه وایو دا به وایو چې الله دې خلکو ویلنو ما نه ته پوسو کې ماذا عجبتم المرسلين امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې انسان نه به د وو ته پوسونو نه علاوه دا دوه ته پوسونه به لازم او خامخا کیږي هغه دوه ته پوسه کم دي ګوره درې ته پوسه چې دی په قبر کې چې من ربک ما دینک من نبیک درې شو څلور چې کله د قبر د انسان را پاتېږي څلور ته پوسه به هغه وخت کېږي ځواني مې تر کړې و کوم ځای کې د لګولې ده مال مې در کړو څنګه دې ګټلو په کوم ځای کې دې خرج کړو علم مې در کړو د علم دې په هغې څومره عمل کړی دی امام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دوه خبرې نور داسې دي چې ماذا کنتم تعبدون د چا عبادت د دنیا کې کړو چا خبره دې منله ما چې قرآن را لګره په هغې په نقش قدم روان یو کنه ځان نه دي چې نو نور کارونه دې کول څه مصیبت او څه تکلیف به در باندې راغی ما ته به سجده کول او کنه دمګرو پسې تعویذګرو پسې او نور خلکو پسې ګرځېدې دویم ماذا عجبتم المرسلین دا قائد او دا رهنما دا چې ما در لیکلو د دې څومره خبره منلې وه د مونږ ته ویلې دي
خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره امت زما ډله ده چې صحابه کرام بیا هغې پسې تابعین بیا تبع تابعین. تابعینو کې وګورئ زما محترمو دا یزید په تابعینو کې راځي چې صحابه کرام لیدلي دي. هغه لا پرېږده تاسو ما مخکې بیان وکړو چې د قسطنطنیه او د قیصر په علاقه باندې چې کوم اوله غزا شوې ده په بحر باندې هغه پیغمبر فرمایي په هغه وخت کې پیشنګویي کړې وه چې اوجب الله رب العالمین د دې ډلې والاو دپاره دې مجاهدینو ته جنت واجب کړی دی. بل روایت کې راځي چې مغفور لهم دغه خلک چې دی نو الله دې ته بخښنه کړې ده. د دې روایت کوونکې صحابي ام حرام هغه ورته چې پیغمبره ما نه دعا وکړه چې زه د دې نه شم، هغې ورته چې تم د دې نه شوې. راځي وګورئ ما تاسو مخکې وویلې تاریخ ولټو چې دغه تابعین په دې کې موجود و که نه موجود. نو موږ نه چې سبا الله تپوس وکړي ماذا عجبتم المرسلین پیغمبر خو ته دا خبره کړې وه تا ولې د پسې بدرد او کنځل کول څه جواب به ورکوو؟ شته موږ سره جواب؟ هېڅ جواب نشته. زما محترم الحمدلله په دې باندې د الله ډېر شکر ادا کوي. څومره شکر یې چې د الله ادا کړو هغه کمه ده چې الله رب العالمین موږ ته د اهل حدیث مسلک را نصیب کړی دی چې په دې منبر باندې موږ ته قسمه قسم مسائل بیانېږي. ګنې لاړ شئ بهر تاسو وګورئ زموږ د دې ملګرو د دې وروڼو جماعتونه دي په هغې کې مسائل نه بیانېږي خو یا د بزرګانو تذکرې کېږي یا د بزرګانو خوبونه بیانېږي یا د بزرګانو فضائل بیانېږي چې هغه داسې وکړو هغه داسې بزرګ و هغه دا کار کړی هغه دا کار کړی. د دین نه موږ نه خبرېږو. ګنې راځئ وګورئ اول دا مونځ چې کله جمع ودرېږي جمع وشي دویمه جمع موږ نه راځي. تاسو دې جماعتونو کې وګرځئ چې کله جمع وشي ټول خلک راځي ځان ځان له ودرېږي او مونځ کېږي. ولې دا دویمه جمع هم د ثواب مستحق ده ثواب لر ده لیکن دې امامانو موږ ته دا نه دی بیان کړی. موږ راځو ځان ځان نه مونځونه کوو. همدغه شان چې دوه کسان ولاړې په مانځه کې موږ ته دومره پته نشته دی چې دا یو کس را رستو کو جمع سره ودرېږو هغه مخې ته ولاړې شاته پسې زه ځان له ولاړې ما ته دومره ولې موږ ته په دې منبرونو کې په دې درسونو کې په دې جلسو کې په دې دین نه بیانېږي ایله چې دی نو فضائل او ایله چې دی نو د مشرانو قصې او اخوا دېخوا دروغ موږ ته بیانېږي. زما محترم نو دین نه موږ خبر نه یو. دا د الله ډېر شکر ادا کوي چې الله رب العالمین مستقي اهل حدیث را نصیب کړی دی او په دې منبر باندې موږ ته دین بیانېږي. زموږ چې کوم الټه سیده کارونه دي هغه موږ ته په نښه کېږي چې هلکه د دې نه ځان وساتئ دا صحیح کار نه دی. الله رب العالمین دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین دې مونږ د هغه خلکو نه ونه ګرځي چې د جهنم د تګ ذریعه وي. د هغه خلکو نه الله مونږ وګرځي چې د جنت والا وي. او الله رب العالمین فرمایي چې دا خلک بغیر د حساب او د کتاب نه جنتیان دي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صفونا برابر کې نږدې ودرېږي.